د ټولو نه اوله تا وی چې احسن الفتاوى ګند دی ته به د ګند ماته دلایل ولې پیش کې مې سي ستا په نس کو ګند د ګند دلیل ستا قبلي کې ته ما د قران او حدیث پیش کوا او دویم وی د امام شافعي صاحب اذا صح الحديث فهو مد امام صاحب حدیثي مې سي دا د امام صاحب نه دی دا د امام شافعي صاحب قول دی مې سي دا واوره عبدالجید کې لیکلي دا امام شافعي صاحب قول دی دروغ ولې وې زموږ مخې ته زموږ مخې ته دروغ وې دا عوامو مخې ته خو به وې مې سي دروغ مو وایي دلته نن چا مخې ته ناسي دلته لیکلي مې الشافعي انه كان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي مې سي بیا ګوره که شک دی چې کتاب دل درکمه دی خو دا وګوره مې سي تاوي چې څنګه به داوا کوي چې په خپل جواب کې چې تقلید شرک دی دغه څه شرک ولې کوي چې بیا په باندې هوا باس کو چې تا تقلید شرک ویل دی مې سي او دلته به په کفایت المفتی پیش کوم مې سي په کفایت المفتی کې دروغ وې مې سي دلته سوي دلته د سوال جواب دی جو شخص تقلید کو شرک ہے وہ خود خاطی ہے جو سو تقلید ته شرک وای دا په خپل خطا دی خطا مې سي داورا اور اگر تمام مقلدین کو مشرک بتائے تو اس کے ایمان میں سلامتی مخدوش ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتے مجھے سب شاید منظم نے کی کہ سنگم چوتا شرک ویل ہدایت ساتا اور اخوا بس وہی مجھے کیوں کہ مطلق کی تقلید کا ثبوت قرآن اور احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ اور تعامل سلف سے یقینی طور پر موجود ہے اور تقلیدی شخصی کا جواز بھی قرآن اور حدیث و اقوال صحابہ اور تعامل سلف سے ثابت ہے بس اس کو شرک کرنا پس اس کو شرک کہنا جہالت ہے مې سي تاسو ټول جاهلان چې وته شرک وای څنګه چې په خپل کتابونو کې لیکلي نن به تخیل چې په کوم کتابونو کې لیکلي او تا وته جهالت وي تا وته هم جهالت وي مې سي جاهل په خپل دې کې وته ویلي دي ماته په دلیل کې پیش کړه وګوره کنه په پټو ستر ویلي کیږي او مې سي به وی چې دا په اعتبار د استدلال سره مې سي مونږ مو چې مجتهد د لپاره به اعتبار استدلال د مقلد د لپاره صرف مونږ ناقلین مې سي مونږ استدلال د دین نه کو دا استدلال مجتهدینو کړی دی مفسرینو کړی دی مونږ نه کوم چې مونږ صرف تاسو نقل کوو او تقلید شرک دی مونږ ته وایو چې دا تقلید شرک ولې کوم چې او بل دلته وی چې دلته فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کې لیکي مې چې تالیفات رشیدیه دی پیش کو دلته وای تقلید مطلق فرض ہے فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حق تعالی نے اس آیت میں مطلق تقلید کو فرض فرما دیا ہے اور تقلید کے دو پرد ہے دیتا وہ کہ مې تقلید کے دو پردے ایک شخصی کے سب مسائل ضرور ہے کہ عالم سے پوچھ کر عمل کرے دوسرے غیر شخصی کے جس عالم میں چاہے دریافت کر لے اور بسبب آیت اپنی اطلاق کے دونوں قسم کو تقلید متضمن ہے ماشاءاللہ پیش کدا پور اب بس وہی سے خپل ټرن کې خبره کوم بلال مې سب کړی چې خپل ټرن کې خبره کول ته به څه وایي کتاب واخلې کتاب درته مې سے تا ما مخ کې وي چې دا وته شرک ویل دی دته خو د جاهل وي د خیره سه یو تر جاهل وي خواته د نور ناس دا هم جاهلان کې او امین الله بشاوری لیکي چې تقلید شیوه د کوپر د مې دا یاد ساته څنګه چې د قل تشرک ویل دل تشرک ولې کوي زه ته مخ په خپل داوا باندې دلایل شروع کوم په قران مجید کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم مې دلته د اولو الامر نه مراد اهل الفقه والدين دي مې دا مستدرک دی مې یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله تاسو اطاعت کوئ د الله او اطیعوا الرسول او د رسول واولي الامر منكم او د اولي الامر مې دلته اطیعوا صيغه د امر د دې خلاف قرینه نشته کله چې د دې خلاف قرینه نه د راضي د وجوب د لپاره او دلته په مستدرک علی صحیحین کې وای هم اهل الفقه والدين فاوجب الله طاعتهم مې د آیات ساته جبانه ماشاءالله مې دا پدغه دا روح المعانی جلد نمبر 6 پدغه آیات لاندې مې سه پدې کې وای المراد بهم اهل العلم المراد بهم اهل العلم مې سه د دینم اهل علم مراد دي مجتهدین دي مراد دي تاسو نه مراد دي تر هغه کله وته شرک وای او کله وته کفر وای مې سه دا الجامع الاحکام القرآن وقال جابر بن عبد الله ومجاهد اولو الامر اهل القران والعلم مې سه تاسو ته نه دی ویلي چې تاسو ته ماشاءالله اهل علم دي مراد دي مې سه او پدې کې وای دا تفسیر ابي سعود د مې سه پدې یو دلیل د صرف دا تفسیرونه پیش کوم چې تا ته پته ولګي چې دلایل څه ته وای تنن د چا مخې ته راغلي پدې کې مې سه وهم امراء الحق د دې نه امراء الحق مراد دي مې سه تاسو نه مراد چې تاسو خپل اجتهاد کوئ دلته مې سه او دا زما سره تفسیر حقانی جلد 3-4 مې سه پدې کې وای جن کو مجتہد کہتے ہیں ان مسائل کو استنباط اور اجتہاد کر کے نصوص سے ظاہر کرتے ہیں
आया उनके मसाइल में भी पैरवी गैर मुजतहिद लोगों को चाहिए या नहीं, और इस पैरवी को उर्फ में फुक़हा तक़लीद कहते हैं। मुझसे देखो तकलीफ हो